پروګرام کې هرکلی قدرمنو کتونکو د پروګرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بزو ضلع خیبر طرف ته د ضلع خیبر قمرخیل ولس چې دی هغه کومې مطالبې لري د فاټا انضمام نه پس څومره سهولیات دغه علاقې ته ورکړل شوي دي، څومره سکولونه دي دغه بحال شوي دي، څومره هسپتالونه بحال شوي دي. په دې اړه باندې اول ګورو د ساجد کوګیخیل دا رپورټ، بیا راځو په دې باندې خبرې اترې. نن دا وخت کې زه د ضلع خیبر لرې پراته غرایزه سیمه قمرخیل کې موجود یم. دغه سیمه د پیښور نه تقریبا 14-19 کیلومتره کې د شمال او مغرب طرف ته پراته سیمه ده. په دغه سیمه کې د افریدي ضلع قبیلې قمرخیل قبیله آباده ده. په دغه سیمه کې مختلف سیمې علاقې موجود دي چرته چې ځای خلکو چې کومې مسلې دي هغه مسلې به مونږ حکومت ته په ګوته کوو. په هغه کې د تعلیمي مسایل دي، په هغه کې د صحت حوالې سره مسایل دي، دلته د مواصلاتو، د روډونو، د څښلو د اوبو او نورې مسلې به موجودې وي. مونږ به مختلفو علاقو ته، مختلفو کلو ته ځو او هلته کې به د ځایي خلکو نه د دې ځای د ستونزو باره کې معلومات حاصلو. د سره سره دلته چې کوم صحت هسپتالونه دي هغه هم دهشتګردۍ نه متاثره دي. د دې ځای خلک چې کله دلته دهشتګرد قبضه وکړه نو د دې ځای نه دوی کډوال شول او مختلفو چې کوم پر امن علاقې دي پیښور، جمرود یا داسې چې کوم باډې سره نږدې علاقې دي په هغه ځای کې میشته شوي وو. دلته به د خلکو د چې کومې متاثرین شوي دي آیا دوی ته هغه معاوضه ملوي شوي دي، آیا د دوی بحالي شوې ده یا اوس د بحالي دپاره څه کوټلي اقدامات شوي دي. منتخب نمایندګانو د دې ځای په ترقۍ کې څه مهم کردار ادا کړی دی. مونږ به د خلکو نه پوښتنې کوو او د هغوی مشکلات چې کوم دي هغه به مونږ حکام بالا ته به ګوته کوو. چونکې دا یوه لرې پرته غرایزه سیمه ده خو دلته د میډیا د نشتوالي له وجې یا میډیا نه پټه علاقه وه چېرته د دغو مسایل چې کوم دي هغه حکام ته په ګوته شوي نه دي. مشرق ټلویزیون ټیم چې کوم دی هغه دلته راغلی دی او دغه ځای چې کومې مسایل دي چې کوم د میډیا نه پټ ځایونه دي هغه ځای ته ځو، تاسو مونږ سره اوسئ او د خلکو مسایل به مونږ تاسو ته په ګوته کوو. قبیله قمرخیل چې کوم دی یوه پسماندای لوکادو چېرته چې د بوډۍ د علاقې نه د پیښور نه په 15 کیلومتر کې چې کوم د لرې پراته سیمه ده. دلته کې خو به دا وایو چې تر اوسه پورې چې کوم دی کوم سکولونه وو ټوټل 13 سکولونه دي په دا قبیله قمرخیل کې. په هغې کې چې کوم دی 4 سکولونه د فیمیل دي هغه خو مکمل د دهشتګردۍ په وخت کې چې کوم دی تابو شوي دي خو تر اوسه پورې کور نه پرې شروع شوی. بل بقایا چې دا کم دي دا 7-8 سکولونه دا د فیمیل دي. په دې کې دا دی چې زیاتره سکولونه یو څه پکې میډل دي، څه پرایمري چې په هغو کې سټاف نشته دی، بان پروته دي پوه شوې، وروسته شول بیا راوغورځېدل دوباره هغو بلډینګونه هغه شول خراب شول خو سټاف یې ته هغه نه شولو. بقایا به موږ دا خبره وکړو چې دلته کې د سروې خبره ده سروه په دهشتګردۍ کې موږ دلته سکولونه هغه شول د هغه کلي چې کوم دی تابو شول په هغې کې موږ آی ډي پیز واپس چې کوم دی لوړ کوز لوړل واپسي وکړله بیا واپس دلته دغو کورونو ته چې کوم دی روغلل خو سروې وشوله خو تر اوسه پورې چې کوم دی په 100% کې چې کوم دی هغه 30% شکونه هم چې کوم دی خلکو ته نه ریلیز شوي دا چې کوم دی اوسه پورې په پینډینګ کې پروته دي او بار موږ په دا باندې د سره ډي سي سره دغو سره چې کوم دی خبرې وکړو خو هېڅ توجه نه ورکوي. روډونه دي، روډونه دا حال دی چې په جوړ شوي دي خو بیا چې کوم دی په باندې منتخب نمایندګان چې کوم دي دغه دي که هغه سینیټرز دي که هغه ایم این ایس دي که ایم این ایس دي هغو بیا چې کوم دی دلته کېدو هغه نه دی کړی پوه شو تر اوسه پورې جوړ نه کړلو همدغسې پروته دي. داسې چې کوم دی مونږ هسپتال دی په دا ټوله په قبیله قمرخیل کې یو هسپتال دی په هغې کې چې کوم دی چې سټاف راشي دوی نه وي چې دوی وي سټاف نه وي. اکثر د مونږ سره دلته کې په دغه علاقه کې چې کوم دی زیاتره داسې ډیټ شوي دي چې هغه ډیلیوري کیس ویس وي پوه شوي چې هغه مونږ دلته راشي دلته خو نه امبولینس وي نو هسپتال کې چې کوم دی څوک وي نو هغه چې کوم دی په لیار کې ډیټ شي پوه شوي نو هغې وجې نه چې کوم دی زیاتره زنانه چې کوم دی مړې هم شي پوه شوې په داسې کیسونو. داسې سره چې کوم دی که نه د اوبو مسایل دي د مونږ سره د اوبو خو دا مسایل دي چې اوبه دلته کې چې کوم دی نشته دی ځکه چې زیاتره چې کوم دی دلته کې د چنو اوبه دي هغو نه خلک چې کوم دی هغه کوي خو تر اوسه پورې هم چې کوم دی چې کوم منتخب نمایندګان دي هغو په داسې توجه نه دی ورکړې په دغه هغه باندې. یاره تر اوسه پورې هېڅ ابودګري هم نه شوې پوه شوې چې کوم خلک تللي زه خو به دا خبره ته کوم چې د قبیله قمرخیل چې کوم د بوزګړو داسې نورې سیمې هم دي خو د هغو کډوال اوس هم چې کوم دی هغه آی ډي پیز دي تر اوسه پورې هغه چې کوم دی په ترکمن کیم کې مختلف دلته کې په دغو قومونو کې چې کوم دی پردو خونو کې چې کوم دی
د رشتہ دارو سره اوس چې کوم دی هغه ژوند تېروي د هغو واپسي هم نه ده شوې تر اوسه پورې. رټول نه باید خو به سجد به زه تو مشرک ټي وي شکریا ده کوم چې دغه داسې یو الوکارو چې دغه لارو تاک چې کوم دی ډېر مشکل دی او موږ چې کم MNA ګوند دي MP ګوند دي هغوی نه به داسې ډېره ګیله ځکه نه کوو چې الوکا چې کوم دی ډېره شوله پرته او ډېره بیکورډ پرته او دا خل چې کوم دی داسې چې ډېر متاثره شوي دي خاص کر د पिछले 15 سال سے د 15 کال چې کم الوکا باندې تیر شول کنه او کم حالات سکولونو شول او کم حالات سرکونو شول چې کوم دی نو موږ بس دا یو چې د حالات پر ټوله الوکا باندې او بیا چې کوم دی د الوکې چې کمې د قبایلي ازلاري او دا کمې زم شولې نو ډېر امیدونه مې پیدا شول چې ان شاء الله تعالی د زم کې دوه سره به چې کوم دی سکولونو سړکونو اوبه صحت تعلیم هر څه هغه به چې کوم دی ان شاء الله تعالی د پېښور په شان ته چې کوم دی موږ له ډېر زیاته ترجیح ورکړي خو بده مرغه چې کوم دی بدقسمتۍ نه چې کوم دی هغسې ونه شول د څو کوله چې کوم دی د خل داسې په انتظار چې کوم دی چې موږ به دا شی وشي خو ته نه پېر چې کوم دی نه صحت په باره کې هسې ښکلی معقوله کور شوی دی نه د ایجوکیشن په باره کې شوی دی چې کوم دی نه مواصلات او سرکونو په باره کې شوی دی نه بجلي چې کوم دی بجلي چې تل دل هم لرو دغه سالري چې کوم دی استعمالوي دغه سکولونه چې کوم دی تاسو په خپله به ووینو چې ټوله کنډرې پروته دي د بود بارون چې کوم دی ویډ کې پکې سبق یې نشي ویلی ګرمۍ د وجې نه یې نشي ویلی برونه د وجې نه یې نشي ویلی نه ګرمۍ سهولت پکې شته او نه یخنۍ سهولت پکې شته دی سرکونه چې وکړسې نو ګوډه چې په دغو لارو راسي نو توبې چې کوم دی بیا خواته ورې ګوډې چې کوم دی بیا خواته دغه شانته چې کوم دی فیمل چې کوم ګرل سکولونه دي نو هغو کې چې کوم دی دا به ووایو چې هغه میسونري نه چې کوم دی هاسټلونه چې کوم دی څه بندوبست شته چې ته ویله پوتی شي ډېر چې کوم دی تګ ورتګ نشي کولی ځکه چې دوی راسي او صبح وخت لمونځه مو دا چې کوم دی روانې شي نو دوی چې کوم دی 11 بجې لاره ورسي نو چې 11 بجې لاره ورسي ته پاس به څه شی وښایي نو موږ چې کوم دی لکه MNA ګوند MP ګوند حکومت وخت نه چې کوم دی دا مطالبه کوو چې دا لوکا چې کوم دی ډېره وروسته پوته شوي او ډېر ځپل یې نو مهرباني وکړه چې کوم دی چې د تعلیم په باره کې چې کوم دی لږه توجه وکړه چې موږ چې کوم دی دا ځوان نسل کم دی چې دا خامخا چې کوم دی تعلیم طرف لږه توجه وکړي او دا چې کوم دی بالکل حقیقت دی چې په کوم ځای کې چې کوم دی تعلیمي مشرۍ ایجوکیشن مشرۍ په هغه لوکا کې چې کوم دی امن وي په هغه لوکا کې خوشحالي په هغه لوکا کې ترقي چې کوم دی نو بس موږ خو چې کوم دی غټه مطالبه حکومت نه دغه دا تقریبا د سکول 13-14 سال نه زیات پې کېږي چې دا جوړ شوی دی خو دغه جوړېدو نه پاس نه هیڅ قسم سټاپ دغه نه ایشو شوی بل چې کم ماشومان یې بس ګرځي خوشې ګرځي هیڅ قسم هغه یې نشته رهی چې څه تعلیمي هغه یې بیکګراونډ یې او موږ ډېر درخواستونه ورکړل لومړو هغه هم شو خو هیڅ قسم سټاپ ونه څوک توجه ورکوي بس روشي پټو واخلي بل چې بلډینګ یې وګورئ ټول چې باران شي ټول اوبه لاندې راځي هیڅ قسم بس په نامه بلډینګ یې جوړ کړی دی هیڅ قسم سهولیات پکې نشته دی هسپتالونه چې وګورم په نامه باندې BHQ وي خو هیڅ قسم سهولیات پکې نشته دی بس په نامه باندې هغه بلډینګ وي او چې نور ماشوم وروړي یا څه داسې بیماری راشي نو بس په لیاره کې هم ډېر هغه شي مړه شي او هغه شي خو سهولیات نشته هیڅ قسم سهولیات هم نشته دی دلته څو هسپتالونه دي هسپتالونه به 3-4 وي خو په نامه باندې هیڅ قسم هغه پکې نشته دی سهولیات پکې نشته دی چې موږ له څه ریلیف میلو شي موږ د شګره د سکول ملا ورځولی رای او ملا دغه ټغره باندې نستو چې کله به ګرمي شي مو باندې یخ کېږي ګرمي هم کېږي چې کله بارون شي بیا مو باندې ارتیا سي همیرا سکول دی هغه 2 کولی وشول چې ویرون دی و په هغه نه د دهشتګردو ورځولی رای و هغه که بارون شي میله اوبر نوځي می په لوړیا ودرېږو میله پیریډونه وایي می سرجیونو کاپیون یې نشته رای 2 کوله شول چې سکول باندې هغه نور سکولونه جوړ شولې می وله خو نه جوړېږي میله دا هغه حکومت له چې میله را سکول جوړ کړي می په امن کې شو سکول جوړ کړي می دا کې ډېر هغه یو تربتي می چې هغه ګرمي شي می ګرمي پکې کېږي وجما چې بارون روارېږي می هغه داسې هغه بارون لاندې تر پورې ټولې لاندې وي منو ما صابر دو دلته بوزګړی اوسېدونکی یم تلو اول یې روډ نه وخله چې روډ یې په څه حالات باندې پروت دی سره توجه ورکوي نه چې کوم د متحب نمایندګان دي ته اوسه پورې داسې نه دي ویلي چې دلته یې معلوکا پرته رو بیخي نظرانداز کړي رو سکولونو حالات هم پخپله کتلی شي دا چې IDPs واپس راغلي او سکولونه دوباره جوړ شول ټولو قومونو کې جوړ شوي خو دغه له څوک توجه نه ورکوي داسې اوبه مسالې سروې مسالې دي تو اوسه پورې 2017 نردلې سروې هغه شوي رو
و تا اوسه پورې چا له پیسې نه دي میلو شوي 2017 اوسه 2021 شولو اوسه پورې چا له پیسې نه دي میلو نو موږ منتخب نمایندګانو نه دا اپیل کوو چې مهرباني وکړو دلته یو قوم پروت دی همداسې خلک پروت دي همدغه ځای نه موټ وړی دی او دلته په جلسو کې خو ډېرې دړاکې به والې خو اوس یې سر هغه خلک رڅین نه مهرباني وکړه چې دغه الوکیلن لږه توجه ورکړي. ما محمد نبین عمر و زه بازګاډۍ اوسېدونکی یم. د اوبو تکلیف دی زنانه یې چنونه په سارو اوبه راوړي بل مونږ ته اسکولونو هغه ضرورت دی ماشومان هم په ټغرو ناستي په خیمو کې ګرمۍ را ناستي وړي کې او په جمعې کې بران را ناستي هغه خیمې پر سیاسي مونږ ته د دا رنګ اسپتالونو ضرورت دی اسپتالونو کې ډاکټرانو ضرورت دی بیا مونږ د مریضانو لپاره ډېر زیات تکلیف دی او بل مونږ روډونو تکلیف دی روډونه ټول خراب دي موت ګوډ دی ګوډي کې هغه نشي تر ځنه ټیم کې ایمرجنسي شي هغه بیمار ته ډېر زیات تکلیف وي. جی ګرانو اوریدونکو لیدونکو تاسو د کمرخیل مختلفو علاقو چې کومې مسایل دي هغه د ځایي خلکو نه واورېدل. د ځایي خلکو دا وینا وه چې پیله ځل چې کوم مین سټریم میډیا کوم ټیم دی هغه دلته راغی او دغې د مختلفو چې کومې د تعلیمي مسایل دي دوی چې کومې د صحت مسایل دي دوی چې کومې د اوبو مسایل دي د دوی چې کوم د مواصلاتو یعنی د روډونو او د کوم چې د موبایل نیټورک دي د هغو مسایل دي د دې نه علاوه چې کوم دلته د جنګلات چې کوم مشکلات دي ورسره د اسپتالونو د لیارو د روډونو کوم مسایل دي هغه خلکو چې کوم ویناګانې وي هغه واورېدې. دوی دا وویل چې په ضلع خیبر چې کومه لرې پرته سیمه کمرخیل دو په ده کې چې کوم دی 8 کم سکولونه دي هغه شته دی چې په هغه کې 4 چې کوم سکولونه و هغه د دهشتګردۍ په وخت کې په بمبونو سره الوزول شوي وو چې تر دې دمې په دا سکولونو باندې چې کوم تعمیراتي کار دی هغه نه دی شروع شوی څه نه څه کومې چې بنیادونه دي هغه یې وهلي دي خو د بنیادونو نه پس په دغه سکولونو باندې تعمیراتي چې کوم کار دی ترقي چې کوم کار دی هغه نه دی شوی. د دې نه علاوه د دلته چې کوم په کمرخیلو کې یو واحد چې کوم هسپتال دی هغه جوړ کړی شوی دی خو د بده مرغه دلته د سټاف کمی دی دلته چې کوم په دا سکول کې د بجلی د وجې چې کوم مشکلات دي هغه هم شته دی. د دې نه علاوه دلته مختلف روډونه دي لکه د لاډن روډ دی د کوم چې د هغه تودې چینې روډ دی یا ورسره چې کوم د تیرا روډ دی هغه د ټور پور شکار دی مختلفې کندې پکې جوړې دي د تګ راتګ لپاره بالکل سلارې پکې ډېر مشکلات دي خلکو ته طلباو ته مریضانو ته نو دغه خلکو دغه غوښتنې وکړې چې دلته د روډونو جال جوړ کړی شي مختلف کوم روډونه چې مخکې جوړ شوي وو هغه دې واپس جوړ کړی شي. د دې نه علاوه دلته د څښلو د اوبو هم تکلیف شته دی دلته چنې موجود دي خو د بده مرغه حکومت دغه چنې اوبه د خلکو چې کوم په کار را نوستل په کار چې په پیپونو کې دغه اوبه راوستی شي او دغه اوبه چې کومې مختلفو کورونو ته بوتلی شي چې کومې زنانه په سرونو د لرې نه چنونه د غرونو نه اوبه راوړي چې هغه اوبه چې کوم دی چنې ډېرې دي خو که پیپونو کې په کورونو ته راوستی شول نو زنانه به د منګي نه خلاص شي دغه اوبه چې په سرونو کم راوړي مشکلات وي زنانه مریضانې وي نو هغو ته مشکلات دي په اوبو کې پکار دی چې منتخب نمایندګان او ورسره چې کوم دلته کې واکداران دي هغه دلته کې اوبه سیستم هم برابر کی. د دې نه علاوه چې کوم کمرخیل ایریا دو ډېره غریزه علاقه دو لرې علاقه دو د پېښور نه او د جمرو د بړې نه په 15 16 17 کیلومتر کې پراته علاقه دو ښکلي شنه شنه غرونه شته پکې په کار چې په دغه غرونو کې ځنګلات وکرلی شي ځنګلاتو محکمه دلته راشي او دغه ځای آباد کړي ځکه جنګلاتو سره ډېره بدي راځي. کامیاب عملیاتو نه پس دا خلک دلته واپس راغلي دي په کار دی چې د دوی بحالي وشي سروې وشي د دوی نقصاناتو تقریبا دلته ما اوریدل چې 10% یا 15% سروې شوی دو څه چکونه به خلکو ته میلاو دي خو 90% خلکو ته چې کوم دی چکونه او سروې اوسه پورې نه ده کړی شوی په کار دی چې دا دغه ملک له هغه ورکړې وه قرباني ورکړې وه خپل علاقې پرېښې وې په کار دی چې دوی آبادکارۍ لپاره خاص کار وشي. د مشرق ټلویزیون یوه بلې خپرونې سره به موږ د ضلع خیبر نورو لرې پرتو سیمو له ځو چېرته چې د میډیا اکسس نشته دغه علاقو مسایل به بیانوو د دغو علاقو چې کومې مسایل دي هغه به واکمنو ته منتخب نمایندګانو ته موږ مخکې تاسو کتو د ضلع خیبر قمرخیل علاقه وا دغه ځای ولس ګیلې تاسو واورېدې څنګه نورو قبایلي ضلعو چې دی مونږ خبره کوو
د سکول نشته، هسپتال نشته، سړک نشته، د څښلو اوبه نشته، د نکاسۍ تنظیم نشته. دغسې ټول تنظیم چې دی هغه ګډوډ دی او خراب دی. د دغه ځای ولس هغه مسلې تاسو ولیدې په خپلو سترګو باندې، د هغه طالب علمانو خبرې تاسو واورېدې، دغه تمبانو کې یا په خیمو کې چې کوم سکولونه دي د هغې حال هم تاسو لیدو. دغه شان په سکولونو کې چې کوم د استادانو نشتوالی د هغې په حواله باندې هم تاسو خبرې اترې واورېدې. دغه شان د هسپتال سهولت دغه ځای کې نشته، د څښلو اوبه چونکې دغه ځای کې چینې موجود دي، خو بیا هم حکومت داسې تنظیم نه دی کړی چې دغه خلکو ته د څښلو اوبه ورکړي. نو امید لرو چې دغه کم منتخب نمایندگان په اسامبلو په ایوانونو کې ناس خلک دی او د دغې خلکو نه ووټ اخیستی دی، هغوی ته نمایندګي هم میلاو شوې ده. د دې علاقې چې کوم ولس دی د هغوی دغه ګیلو ته دغې مطالبو ته به پاملرنه وکړي، دغه ته چې دی سیریس نظر به ورته وکړي او دغه مسلو حل کولو لپاره به هلې ځلې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره شروع کړي چې دغه خلکو دا پسماندګي او دغه تعلیم نه چې کوم وروسته خلک پاتې دي، دغه خلک هم د پاکستان د نورو برخو په شان خلکو په شان چې دی په دې منډه کې او د تعلیم په دې جدید دنیا کې چې دی هغه شامل شي او د دې خلکو سره سیال شي. قدرمنو کتونکو د پروګرام دریمه برخه کې به ځو کوز دیر چکدرې طرف ته، خو د هغې نه وړاندې وخت شوی موږ سره یو د وړې شانتې دمې. تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.